سوجي دا ویډیو ګوري د نوي کور ته چې دا مسلمان یا مسلمان روانه ده څنګه چې ما او تا نوي کور ته خوشحالیږو داسې زما او ستا نوی کور بیا دا دی او دا حقیقي کور دی دا هغه کور دی جی چې ډېر خلک دی راښکل دا هغه ځای دی چې څوک ورغلی دی بیا نه دی راغلی دا هغه کور دی جی چې په دې کې د مخلوق تعلق نه پکارېږي دې کې بیا مخلوق ته آواز نشي کولی دا هغه ځای دی چې په دې کې امیر او غریب ټول یو صف کې ودرې نه پکې د امیر دپاره سیګان شته نه پکې د امیر دپاره رڼاګانې شته نه پکې د امیر دپاره داسې سهولت شته چې هغه دا ووایي چې بلکل دا د قبر ته روان دی دا د یو دنیا صاحب جیداد ولا در روان دی نه او نه پکې د غریب دپاره بل څه فرق شته ټول یو صف کې دا ودرې جي نو دې کور ډېر خلک راښکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روان دی کومیل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د علي صاحب سره روان وم او علي رضی الله تعالی عنہ مخې ته یو مقبره لاره او هغې ته وکتل یو ادیره او هغې ته وکتل او سوی ای مقبرې والو خلکو ای ورسته شوي خلکو ای د یوازیوالي خلکو ای د یرې او د دهشت خلکو نن در سره هیڅ واسطه د مزولو نشته تاسو داسې ګوئ چې تاسو په دنیا کې اړو قدم نه دی ایښی ووایه که نه ستاسو څه حالت دی خپل حالت راته بیان کا زمون خدا حالت دی چې ستاسو نه پسه ستاسو ټول مالونه تقسیم شو ستاسو بیبیانو ودونه وکړل ستاسو خاوندانو ودونه وکړه ستاسو نه پس ستاسو بچي یتیمانان شو ستاسو نه پس هغه دنیا ده او آباده ده نو علي صاحب کومیل ته فرمایي کومیله وایي کو چېرې دوی دا جواب کولی شوې د دې خبرې نو دوی به څه وي چې بهترینه تحفه او توخه هغه تقوا ده او ای کومیله دا قبر چې دی دا د عمل صندوق دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه الصلاة والسلام نازبینه لور وه او نبی علیه السلام به فرمیل فاطمه زما د زړه ټوکړه ده او د جنت د حورو سرداره ده او جنت ته تلل یقیني دي هغه چې کله دې قبر ته وړله نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه قبر ته وایي ای قبره نن ډېر مبارک نن ستا غیږله یو عجیبه خاتون در روانه ده نن ستا غیږله د حیا غر در روان دی نن ستا غیږله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور در روانه ده نن ستا غیږله د جنت د حورو سرداره در روانه ده مبارک شه قبر ورته گویا شو ای ابو ذره زه د حسب نسب زی نیمه زه د عمل زیمه زه د عمل صندوق ما هر یو کس چې راځي ګوره تعلق ته زه نه ګورم زه دې ته نه ګورم چې دې د یو نبي سره تعلق دی زه دې ته نه ګورم چې د یو بزرګ سره تعلق دی زه دې ته نه ګورم چې دا لوی عهدې والا رالی زما د عمل سره کار دی زما د عمل سره خبره ده نو غرض مې دا دی چې تاسو دې ویډیو کې اینی دا ټولې تبې را باندې کېدي او خټې را پسې پورې کی او یو حل سازي هر یو وایي چې زر شي هر یو وایي چې زر شي او هغه سوریم را پسې بند کی او په منونو خاورې په موتا باندې راواړئ بس خبره زما او ستا د دنیا ختمه دغه ځای کې به چاته اوازونه کو دغه ځای کې چې ماته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره وښیي چې دا پیژنې دا څوک دی نو زه به ورته سیم یو هغه مرګ چې بلال صاحب په کومه شپه کې وفات کېدو په هغه شپه باندې خاندي خپله بیبي ورته وایي جناب مونږ نه جدایي ده همیشه په دې لار سوګتلي بیا نه دي راغلي او ته خاندې هغه ورته وایي تا ته څه پته ده نن به ماته د محمد رسول الله مختلف روایات دي صلی الله علیه وسلم چهره وښیي دا پیژنې دا څوک دی نو زه به د خپل محبوب سترګې وینم که مې سترګې چې زه د اذان نه منې کړم چې زه اذان نشم ویلی هغه سترګې به نن زه وینم نو غرض مې دا دی جي دلته به ما ورته ټول ډډې لګو دا ډېر د خاموشۍ ځای دی الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته د دې ځای د تیارې توفیق راکړي او دا کومه صاحبه چې روانه ده الله جل شانه دې د دې مغفرت وکړي څومره مړي چې دنیا نه تللي زموږ خپل خپلوان دي د هغوی ټولو دې الله کامل مغفرت وکړي سره زمونږ او موږ له دې الله دا احساس راکړي چې د دې ځای دپاره تیاری وکړو